او تاسو هم دا وایم او په دې هر څیز کې که تاسو چې ماله څه وایي شي که تاسو د جواري ډېر یادوئ تاسو د چرس وایئ تاسو د پوډر وایئ تاسو د ایس وایئ د انډرپلی وایئ دا د قبضه مافیا والے زما د په رب قسم د دوی په ملا باندې لاس د ادارو دی د اسسټنټ کمشنر صاحب دفتر زما د تحصیل جهانګیري غونډ ورسره میلاو دی او چې خبره کې وایي ته قانون له نه پورې دا توهین د قانون کې چې د حضرت عمر صاحب له عربي راپاسي ستا هغه بابا به هم دا بني چې ته غلې تاله به زه غل وایم ته د شګو په درنګونو باندې اړمې ته بس سولې په قانونو باندې اړمې زما د علاقې هم نعمان تباه او برباد دی زه به د خپلو بچو د بچیو تپوس نه کوم زه به د خپل لارې د کوڅې د ممبر او د محراب تپوس نه کوم زه به د شپې د هغه بچي تپوس نه کوم چې د ګېډې د دوزخ ته مړولو دپاره د کارخانې نه راځي هغه را روان یو هغه په لار کې دغه د ایسو خرڅولو والا دغه د پوډرو خرڅولو والا دغه کډنیپر دا ورته ولاړې ته د مرګ په خوب باندې ودې یاد ساته جرم الله راپاسي چې کله قانون وده شي زما دې په رب قسمي بیا به تاسو وایئ بیا به وایئ چې یاره اجمیر شاه نرو زما دې په خدای قسمي الله دې هغه جهان ښایسته کړي دی وایي موږ پسې خبرې کوي خبرې به درپسې نه کوو زه وایم چې تاسو اغوستئ څنګه یې اغوستئ څنګه یې زه خو دې تاریان یم چې هغه به چېرته تله د هغه نه به جرم تښتېده ته صفت غیوث شه ته ملک ساد شه ته عابد علي شه ته دنګیالی اجمیر شاه شهید شه زما دې په خدای قسمي د سترګو په لیمو دې ګرځوم که د یوې پیسې دی که په هر ځای کې ته یا به ته په قانونۍ کې بنګلې جوړې ځان ته یا به په دې چرسو پوډرو باندې د خپلو بچو خصمانه کوې یا به د بل خانه خرابې یا به علاقې له امن ورکوې بیا دا قرآن خپل اختتام له ورسېده بیا د نبي په شکل کې هغه هر یو شی موږ له بیان شو بیا امر بالمعروف بیان شو نهی عن المنکر بیان شو موږ په یو اسلامي فلاحي ریاست کې اوسېږو دوستانو یاد ساتئ تاسو او موږ ډېر په جار باندې وایو چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله موږ دا وایو چې خو د ژبې په سر وایو چې زه دروغجن یم زه کاذب یم زه منافق یم سړیا دروغ وایم زه الله به زه رښتیا وایم چې کله زما د ملک قانون آئین دستور هغه د الله رب کریم د قانون مطابق شي نو بیا به څوک کږې متیاز هم نه کوي زه د فتنې په دور کې یم زه د فتنې په دور کې اوسېږم دوستانو ولې تاسو په دې شیز باندې نه پوهېږئ څه موږ ټول لګیا یو په سود باندې خبره کوو زما د ملک نظام ټول سودي دی موږ غون سودخوار یو زما ټول پارلیمنت ته سودخورو ډک دی زما ټولې ادارې په سود باندې ککړي زما رزق په سود باندې دی زما په وجود کې وینه مردار هغه د سودخورو ده د کوم سودخور خلاف ته راپاسې ته څه وایې چې په دې ګلې کسۍ کې چې دا سود ورکوي څوک ولې ستا دا بینکونه کول او سود نه ورکوي ستا حکومت سود نه دی روا کړی ته به کوم سړی د سود نه منې کوې او د سودخورو دپاره کوم قانون دی ته څه ورکوې مړه زه څه ورکوم هغوی ستا ټولو ادارو له سود ورکوي ورکوي که نه ورکوي شي ټولو ادارو له دې سود ورکوي ولې په دې شیز باندې څوک نه دي پوه علما پې نه دي پوه فقها پې نه دي پوه زما د معاشرې نور خلک په دې شیز باندې نه دي پوه اسان کار دی موږ ډېر په اسانه باندې وایو چې موږ دا په دغه کې په شوبره چوک کې دا دلته کې ډېر خشته هوټل دی دا سودخورو ګوره ایثار که دا د انډرپلی والا ایثار که ولې دا د تالې په کونه کې نه دی دلته ډي اس پي نشته دلته ایس ایچ او نشته دلته ډي پي او نشته دا په ضلع کې دننه دی چې ته په یاغستان کې دی داسې چې ته په کور په ایجنسۍ کې دی یا په غرونو کې دی نشته ولا پته امن جرګه د دې شي ذمهوار ده چې ټوپک پر اخلي ځي به چې دا سود او د انډرپلی باندې دا هوټل تاله شوی دا به څوک کوي دا د خلکو په ټکسونو په وینو زو باندې چې دی په دې خپلو دفترونو کې یخ ناست دي خلکو له د رزق د نوړۍ د بچو دپاره څه نشته او دی په هغې ټکسونو باندې دا جزان و عیاشي کوي او پراته دي د هغې په مخ کې د جرمونو خصمانه کېږي تاسو به څه لیست ورکوې ورته څه به ولې لیست ورکړې شهنشاه باچا ته به ولې څه لیست ورکړې پیره ته به ولې څه لیست ورکړې باچا جانه ته به ولې څه لیست ورکړې زما په خدای قسمي د چرسو د پوډرو د ایسو د پروشو د جوارګرو د بړواګانو د ښځو چلولو والا اډې هغوی له معلوم دي باقاعده د میاشتې پیسې د هغې څیز د وصولېږي ولې نه یې پوهې په دې شیز باندې څه نشته راته پته ولې دا زاخیل مو نږدې وخت کې ونه لیده د هغې فیصله مو ونه لیده د هغې لیکل مو ونه لیده د هغې ضمنه مو ونه لیدې د هر شیز د خبردار نه یې تاسو ولې په جار باندې نه وایي چې نوښار د ټاپ په ګنده ترینو ضلعو کې د بدماشانو د غونډګانو د سرکاري بدماشانو د غونډګانو یوه اډه ده
او سیاسي خلک د هغې خصمانه کوي. علما هم پې خاموش دي، فقها هم پې خاموش دي، خلک هم پې خاموش دي. اسد کار دی. افضل الجهاد، د ټولو نه بهترین جهاد، من قال کلمة حق عند سلطان جائر. زما د خوشمقام ورونو د عظمت له سلام، د دوی د علماو تنظیم له سلام، او هغه ډزو کولو والا تعالی هم سلام. انشاءالله تعالی به د امن جرګې پته ولګي چې په کومه طریقه امن جرګه د خپل یو ورکر تپوس کوي. ته به د پولیس سره ملاوې، ته به د ولس سره ملاوې، تا سره به یو څو بدماشاني، ته به ګنده سړی. الله رب کریم به په تا باندې د امن جرګې ابابیل مسلط کوي، هغه پلار به هم بني. ته به څوک چې ته به راپاسې او ته به دا حرکت کې، ستا تانیدار به په تا خاموشي، ستا بیټ افسر به په تا خاموشي، ستا د خصمانۍ کولو والا خلک هغه به په تا باندې خاموش وي. زمونږ سینه 24 ګنټې ګولۍ له مخامخ ده، ما سره هېڅ شی نه دی پاتې. موږ چې په منبر او په محراب باندې کېنو، نو د موسی علیه السلام د وختو د فرعون نه مو مور خور واخېسته، بس ته هغه پرېږدی که نه، هغه له خو خدای سزا ورکړه. په نیل کې غر که د مصر په عجایبګر کې پروت دی، په ایمان ووایه که دی ژوندی وی، د نوم به چا په بدو اخیستی وی، هغه پرېږده یار. ستا په ټیمه کې دننه د ټیمو په حیثیت باندې مکمل سټاف هغه د فرعونانو ناست دی، ستا په تاڼو کې پوره سټاف هغه د فرعونانو ناست دی، ستا د ایسي په عدالت کې دننه سرعام بتا اخیستی شي. راشه زما د تحصیل تپوس وکړه، د شګو په درنګونو کې وګوره، د سونې په قانونو کې وګوره، راشه په جرایمو کې وګوره، راشه په کډنیپینګ کې وګوره، راشه زما په دغه کې وګوره چې په سنیچینګ په ګن پوینټ باندې چې اخیستی شي، راشه د چرسو د پوډرو د آیسو باندې ککړه لکان وګوره، قبرستان وګوره، کوم ځای مړ پروت دی، او بیا راشه بیا په اخبار باندې ورکوې، بیا په سوشل میډیا باندې ورکوې چې فلاني سړي راپورټ کړی د هغه نه په خوړ کې موټر سایکل اخیسته شو، موبایل ته اخیسته شو، 2 کسان ونیولو، डी पी ओ ने बस एक आला कमेटी DSP की वो उसमें तश्कील दी ऐसे चुने बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया. और بیا چې د چا نه ورک دی هغه له وایي چې راشه په عدالت کې ته وکیل ځان له ونیسه، هغه به ولې وکیل ځان نه نیسي؟ غلو سره ته ملاوې ورسره. د ما د امن جرګې ملګرو مشرانو علما کرامو یاد ساتئ، ګورئ یاد ساتئ، دې کې به وي د تکندې بنده لکني هر یو شی به وي، خو دله به دله سړی په جار وایه. ګورئ کني خپله د سړي نه غټ دله بل دی. امن جرګه کې دوست سړی نشي پاتې کېدی، ډېر په جار درته وایم زه. زما عزتمندو یو شی یاد ساته، او تاسو له هم دا وایم، او په دې هر سیس کې دا تاسو چې ما له څه وایي جي، که تاسو د جوارۍ ډېره یادوئ، تاسو د چرسو وایه، تاسو د پوډر وایه، تاسو د آیسو وایه، د انډرپلی وایه، دا د قبضه مافیا والی، زما د په رب قسم د دوی په ملا باندې لاس د ادارو دی. د اسسټنټ کمشنر صاحب دفتر زما د تحصیل جهانګیري غونډ ورسره میلاو دی، او چې خبره کې وایي ته قانون له نیغ ګورې دا توهین د قانون کې چې د حضرت عمر صاحب له عربي راپاسي، ستا هغه بابا به هم دا بني چې ته غلې تاله به زه غل وایم، ته د شګو په درنګونو باندې اړمې، ته په سونې په قانونو باندې اړمې. زما د علاقې امن او امان تباه او برباد دی. زه به د خپلو بچو د بچیو تپوس نه کوم، زه به د خپل لارې د کوڅې د منبر او د محراب تپوس نه کوم، زه به د شپې د هغه بچي تپوس نه کوم چې د ګېډې د دوزخ ته مړولو دپاره د کارخانې نه راځي، هغه را روان وي، هغه په لار کې دکه د آیسو خرڅولو والا، دغه د پوډرو خرڅولو والا، دغه کډنیپر دا ورته ولاړ ته د مرګ په خوب باندې ودی. یاد ساته جرم اله راپاسي چې کله قانون وده شي. زما دې په رب قسمي بیا به تاسو وایي، بیا به وایي چې یار اجمیر شاه نرو، زما دې په خدای قسمي الله دې هغه جهان ښایسته کړي. دی وایي مونږ پسې خبرې کوي، خبرې به درپسې نه کوو. زه وایم چې تاسو اغستی څنګه یې، زه خو دې تاریان یم چې هغه به چېرته تله، د هغه نه به جرم تښتېده. ته صفت غیور شه، ته ملک ساد شه، ته عابد علي شه، ته دنګیالی اجمیر شاه شهید شه. زما دې په خدای قسم د سترګو په لیمو دې ګرځوم، کني د یوې پیسې دی که په هر ځای کې ته یا به ته په کالونۍ کې بنګلې جوړې ځان ته، یا به په دې چرسو پوډرو باندې د خپلو بچو خصمانه کې، یا به د بل خانه خرابې، یا به علاقې له امن ورکې. او یاد ساتئ کم افسر، کم تاړیدار، کم ایسي د کم ډپارټمنټ افسر شوي چې هغه ته له پیسې ورکړي 2-3 کروړه روپۍ، او هغه رالو په هغه سیټ باندې کېناسته. زما دې په خدای قسم یې امن پسندو خلکو چې د هر ګوند سره تعلق ساتئ، د هر ګوند سره تعلق ساتئ، سرمن به وباسي. زما دې په خدای قسم په هر ډپارټمنټ کې دننه زمونږ خو سترګې یا عدلیې ته دي، نظام عدل ته مو دي، یا مو سترګې خپل فوج ته دي، دا درته صحیح خبره کوم، یا مو سترګې خپل فوج ته دي، خپل آرمي ته دي، خپل ادارې ته دي، خپل ISI ته دي. زه وایم زما ضلع نوښار چې دی تباه برباد دی، هېڅ څوم نشته په دې کې، اندېر نګري چوپټ راج دی، څوک د دې شي ذموار دي؟ نو چې زه خپل عدلیې ته هم دا نه وایم چې زما نوښار تباه کېږي، په دې باندې سوموټو ایکشن واخله. زه خپل فوج له نه وایم، زه خپل ISI ته هم دا
وینا زه نه کوم، نو زه خو د خپل بچې د تباهۍ په لار نشم لیدلی که نه. ولې دا یو څو زاغان راپاسي لکه د مردارې مخو کې په وینو باندې سرې دي، دی ورته ګوري، دی تماشه کوي. ان بطش ربک لشدید. د الله رب کریم پکړ ډېر سخت دی. یاد ساتئ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. زما دې په خدای قسم چې د ایمان والا جوړ شه، د الله در سره وعده ده چې مه خفه کېږئ، مه غم کوئ، مه فکر کوئ، زه در سره یم، زه در سره یم. بېټې یم چې هله مرګ نه راځي، او چې راځي نو هغه دې د ایمان په طول باندې راځي. بل مې ورور یو خبره وکړه چې ځینې خلک به د ووټ سپي وي، بلکل باچا د مسلم لیگ د الیکشن به کوي، خو باچا په جار باندې وایي چې بلوا دې ووټ نه راکوي، د چرسو والا دې نه راکوي، ګوډرو والا دې نه راکوي، د ښځو چلولو والا دې نه راکوي، یو سړی دې نه راکوي. باچا به خپله ترجماني کوي. او زما په امن جرګه د چا په پارټۍ کې نه ده، خو الحمدلله زما امن جرګه داسې فورم دی چې په هغې کې د هرې پارټۍ ستر ستر لیډران شته. هغه چې کله د جهاد وخت راشي جهاد به کوي، او چې کله د تبلیغي جومات وخت راشي نو نصیحت به کوي، او چې کله د امن د مرام دپاره د قربانۍ ټیم راشي والله د خپلې وینه باندې به هغه اړ نه دي. ټول چې دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې دي. ځکه چې زما دوستانو تاسو ټول دلته ناست یې، ولې که ما دا خبره غلطه کړې ووایه راته، ستاسو د سیاسي ګوند سره تعلق شته که نشته، د هر یو سړي. خو په امن جرګه کې موږ ټول یو یو، دلته سیاست ختم دی، دې ځای کې سیاست نشته. او زه به دا غواړم زما باچا ستا د خبرې سره اختلاف نه ساتم، زه به دا غواړم چې زما ورور احسان وزیر دې د اسمبلۍ په فلور باندې د دغې امن جرګې د ترجمان په حیثیت باندې ودرېږي، په غلو کې دننه د روغ سړی ودرېږي او د امر بالمعروف بیان کړي، هغه د خپلې معاشرې د اصلاح دپاره. ځکه موږ خو سوداګر لیږلي دي، دا موږ چې کوم خلک ناست دي دلته ستا په تاڼو کې ناست دي، دوی په ملا باندې د ایم پي او د ایم ان اې لاس نه دی پروت، د هغوی د ووټ بینک دغه دپاره د معاشرې د تباهۍ د موار څوک دی؟ زما سیاسي خلک دي که نه دي؟ او یاد ساتئ نیکانو خلکو له وایم، علما کرامو له وایم، او دې ټول علمو له وایم، د کیمرې په شیشې وله وایم، موږ سره هېڅ هم نشته. دوستانو زمونږ ضلع نوښار ګورې تباه او برباد دی. دلته لا قانونیت دی، په دې شیز باندې ځان پوهه کې هاتي کې داند کانے کې اور دکانے کې اور. دلته مخامخ په تا لښکاري شوشا به وینې ته به پروتوکول وینې. زه وایم که ډي پي او له وایم، آی جي پي صاحب له وایم چې تاڼې خالي دي، د رایډر دپاره تیل نشته، ګلۍ کوڅې خالي دي، په هغې کې دننه ګشت نشته. تا چې یو تن له لس کسان ورکړي دي، یو ایم پي اې له چې هغه شپږ اووه پولیس والا د ځان سره ګرځوي، یو قانون ورسره بل هم پاس کړي چې حکومت دوی ته کومه تنخواه ورکوي، هغه تنخواه چې څومره پولیس والا غواړي د ایم ان اې او ایم پي اې یا سینیټر، نو دوی به هغه تنخواه ورکوي. دا بوج به په خزانه باندې نه، بلکل یې درته منم، اسان کار دی یار. برتی د خلکو د حفاظت لپاره دی، برتی د لارې د کوڅې لپاره دی، برتی د امن او د سلامتۍ لپاره دی. د ترور زوی هم ځان سره دوه روان کړي، د ترې زوی هم ځان سره درې روان کړي، یا لکه یو ایم پي اې دی، دا په څو تقسیم دی چې د هر چا سره وګوره دا لانجې کونجې د هغه شی نشته. زما دړه سره ډي پي او صاحب ډېر په ادب او احترام سره زما دې په خدای قسم لږ د دې دفتر نه راوځې، زه د خپل اسسټنټ کمشنرانو صاحبانو له وایم چې لږ راوځې د سبچې په راپورټ پسې مزه لږ بار راوځې د دې کنډیشن نه. زما دې په رب قسم د خلکو د اصلاح دپاره چې لږ خوله مو د دې وجود نه ووته او لږ راوګرځېدې، ګراوند ویریفیکیشن تاسو وکړه، او د هغې د پسته چې کومه فیصله کوئ د الله د رسۍ نه به مو دا ګردن خلاصي. او والله که چېرې داسې نه زه به چا له فریاد کوم، کوم ځای له به زه ځم، ولې زما تاڼې نه پته نشته چې سود څوک کوي، انډر پلی څوک کوي، قبضه مافیا څوک دي، په تاڼه کې دننه څوک ناست دي، په دفتر کې دننه څوک ناست دي، د شګو په درنګونو کې څوک ناست دي، د سونې پیدا کولو والا بتا اخیستو والا څوک دي. چاته دا پته نشته چې په دې ډسپنسرو باندې شل او 15 زره روپۍ او یو چیک چې دی د 15 زرو د سرکار خزانې ته کم په راځي دا پیسې. یار تاسو زه نه پوهېږم چې دا کرپشن څه شیز له وایي، دا غلا څه شیز له وایي، شوکه څه شیز له وایي چې سریام د مور د غېږې نه بچې تختی د کوم شیز ده. پاسې په ممبر او په محراب باندې اواز پورته کړې، پرېږدی هغه هورې او غلمان، هغه چې د چا په نصیب کې الله به وله ورکوي. انما الاعمال بالنیات، د ټول اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی. راپاسې سړیا امن جرګه سره ورکوي، په امن جرګه کې په پرکشه کې ځې، په سیکل به دی، په موټر سیکل به ځې، لوږه به تېری تنده به تېری. امر بالمعروف کار د صحابو دی، ځې به مینت ته به ورته کې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، لاس سره یې منې کا، د ژبې سره یې منې کا، خو که چېرې په دې دواړو کې نه نو فبقلبه، نو په زړه کې ترې نه کرکه وکړه، فذلک اضعف الایمان، دا د ایمان د ټولو نه کمزورې درجه ده. خو یو خبره درله کوم او ډېر په جارې ده نه وایم چې دله نه ویلو والا نه غټ دله بل نشته، دا د تپجار باندې وایو، که هغه په ولس کې دی او که هغه په سرکاري محکمه کې دی. غل له به غل وایي، د غل ملګري له به غل وایي، د میخ یار له به سنډا وایي، انکیان وایي انې دیرن خدا دی والے.
پښتو کې وایي د ړوند ښځه په خدای سپارلې. په خبره پوهېږې؟ دا په دغه شیز باندې ده. زما تاسو له دا خواست دی زړه به نه غورځوئ، بالکل به زړه نه غورځوئ، نه به د دې شیز پروا ساتئ. انشاءالله الله رب کریم به د سره مددګار وي. زه یو ځل بیا د خوشبکام او بیا ما له د ټیټاري یو ورور فون کړو، بیا ما ونه ویل چې زما د باچا سره رابطه وکړه.